بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم په نننۍ ویډیو کې د سوشل پرابلمز په حواله سره یو خبره ذهن ته زما راغلی و، ما تاسو سره شیر کوم. په خپل گاوند کې اوس چې تاسو په ذهن کې څوک هم داسې کسان چې غریبانان بو او د هغوی به تاسو خیال ساتلو او هغوی سره به تاسو په هر شکل باندې چې کم مدد کولو، دا مونږ هم کولو. زمونږ سره په ذهن کې چې کم خلک به ودسي، مونږ ته د خپل مور پلار د طرف نه مقصد له دغه انسټرکشن ملاوېدل چې را د دې خلکو سره د ځپلي شوي خلکو سره لږ شانتي مدد کوي. نو مونږ به د خپل طرف نه د خپل وس په مطابق باندې هغوی سره یا جومات سره یا مدرسې سره د هغوی سره به اکثر له زمونږ د امداد شروع. خو دا نننۍ ویډیو زه تاسو ته د دې په حق لمانې کوم چې اوس تاسو دا مدد او دا امداد چې کوم دی دا خپل میډل کلاس او سفید پوش طبقې ته هم ورسوئ. هغوی وجه دا د چې سفید پوشه طبقه اوس نن سبا ډېر زیات په کرایسس کې ده. هغوی د خپلې جامې د لاسه په قطار کې نشي ودرېدی د وړو. هغوی د خپلې جامې د لاسه په احساس پروګرام والا یا د بېنظیري والا انکم سپورټ پروګرام کم پیسې دي د هغې په قطار کې نشي ودرېدلی، د یوټیلیټي سټور والا په قطار کې نشي ودرېدلی. د خپلې جامې نه شرمېږي، د خپل حیا او د خپل عزت د وجې نه، د خپل خانداني سټرکچر د وجې نه، د خپل خانداني ساک د وجې نه، د خپل خپلوانو د یرې د وجې نه چې خلک به راپورې خاندي، د هغې د وجې نه هغه د ټولو ځایونو کې خپله حاضري نشي لګولی او اکثر له په خپل غربت کې هغه وخت تېروي. د هغوی انکم ډېر زیات کم شوی دی، د هغوی په انکم باندې ډېر زیات فرق پروت دی. په تنخواګانو باندې دا نه اثر نه یې شوی چې څونه په مهنګایۍ باندې اثر شوی دی. مهنګایي تقریبا 40-41% زیاته شوې ده او تنخواګانې چې کمې دي هغه 10 او 15% زیاتې شوي دي. د 30-35 هزار روپو والا د چې څونه تنخوادار خلک دي او کم دغه تنخوادار طبقه چې کم فیملی سپورټ کوي، د چا چې ماشومان دي، کم کسان چې د کرۍ په کور کې اوسیږي او کم خلک چې د دغه سفید پوشې په دغه دور کې هغوی خپل وخت تیري، په 30-35 هزار باندې اوس وخت نه تیریږي. په دې اوس وخت کې چې غوښه هم پکې نه وي او صرف دالونه وي او صرف سبزي وي او صرف وړه وي، هم په 30-35 هزار روپۍ باندې وخت نه تیریږي. وخت په انتخاب باندې سخت شوی دی او ورځ ته ورځ سختیږي او خاص کر د داسې سفید پوشه طبقې دپاره ډېر زیات سختیږي. نو کوشش وکړئ چې د هغې سره په څه نه څه طریقه باندې خپل اخلاص شو کې. کومو خلکو له چې خدای پاک وس ورکړی دی هغوی دي ولا په داسې طریقه باندې چې د هغوی عزت نفس هم مجروح نشي او د هغوی په هغه ساک باندې، د هغوی په عزت باندې، د هغوی په آدابو باندې هم خیال ساتئ چې لکه د هغوی په دغه ټولو خبرو باندې هم اثر پرې ونیسي او ستاسو دا مدد هم هغوی ته ورسیږي. د هغې مختلف شکلونه دي، کاغه د روټۍ شکل کې وي، کاغه د ترکارۍ په شکل کې. نن تاسو له مونږ روټۍ کړې وه، نن مونږ تاسو له چای کړې ده، مثال په طور باندې دا ټولې خبرې ستاسو په ګزارشات مخې ته ایږدمه. یا دا کپړې وي، دا زما په بچو باندې تنګې شوي وي، یا دا لنډې شوي دي، دا زه تاسو له درکومه ویې ګورئ په خپلو بچو باندې که دا په ستاسو په بچو باندې پوره وي. یا داسې کپړې یا کپړه چې سړی واخلي او هغه ورته ووایي چې یاره دا مې مونتلې وي او په لاره کې راته میلو شوې وي، مونږ وی زه د خدای په نامه باندې به چاله ورکو او په دغه سوچ باندې مې چې یاره چرته مدرسه کې ورکوم یا دغه کوم، نو تاسو یې ورکئ. والله مونږ خو څوک نه پیژنو، که تاسو په ذهن کې څوک داسې کس وي چې هغې له ورکئ نو هغې له ورکئ، خیر دی. په دغه طریقه باندې په سالن کې، په ترکارۍ کې، په هغه کې چې کوم مخکې به تاسو حصه د داسې خپلو ګاونډو د مالدار خلکو حصه کوله چې هغه به صرف ستاسو ګاونډو او دا هم ښه طریقه ده. د نبي علیه السلام حدیث شریف نه مونږ ته دا ټولې خبرې ثابت دي. نو اوس پکې د دغه سفید پوش هم خیال ساتئ، د دغه سفید پوش هم پکې مدد کوئ، ځکه چې سفید پوش خلک اوس نن سبا ډېر زیات په کرایسس کې دي او هغوی د بحران سره مخ دي. نو دا نننۍ ویډیو ما صرف او صرف ستاسو په مخامخ باندې دا گزارشات ښودل چې د بجلی بل شو، د ګیس بل شو، کرۍ شوله او اوس وړه چې په 3300 روپۍ تروړه شي یا په 3000 هم شي یا په 2700 هم شي، نو دا د سفید پوش طبقې دپاره په انتها باندې مشکلات دي. نو دا ټولې خبرې ما ستاسو په مخامخ باندې ځکه کېښوستې چې د دې خلکو سره هم امداد او مدد وکړي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.